Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss a typical animal cell. څنګه چې تاسو ته په دې ډایګرام کې ښکاري په مخکینی ویډیو کې مونږه بیکټیریل سیل چې کوم دی هغه ډسکس کړو. نو دلته کې صرف ډایګرام ډسکس کوو او په دې کې چې کوم کمپوننټ دي په دې انیمل سیل کې هغه ډسکس کوو. بیا به په نیکسټ ویډیو کې ان شاء الله پلانټ سیل او بیا د دې د هر یو سټرکچر چې کوم دی په ډیټیل باندې به په هر یو سټرکچر باندې ملټیپل ویډیوز چې کوم دی هغه کې به هغه سټرکچر ډسکس کوو. انیمل سیل چې دی د دې اوټر موسٹ ممبرین یا اوټر موسٹ باونډري چې کوم هغه پلازما ممبرین. اٹ مینس چې په انیمل سیل کې سیل وال ابسنٹ دی، سیل وال به پکې نه وي، اوټر موسٹ باونډري چې کوم دی هغه به پلازما ممبرین. نیکسٹ inside the plasma membrane دا کوم ریجن چې دی this membrane is called nuclear membrane. دا چې کوم ښکاري دا کوم ممبرین چې دی ممبرین ته وایي نیوکلیر ممبرین او دا بهرنی چې کوم ممبرین دی نو دا دی پلازما ممبرین. اوس د دې نیوکلیر ممبرین او د پلازما ممبرین په منځ کې چې دا څومره سپیس دی د ټول سپیس ته وایي سایټوپلازم. دا څومره چې سپیس موجود دی دې سپیس ته وایي سایټوپلازم. نو سایټوپلازم هغه ریجن دی کوم چې د نیوکلیر ممبرین او د سیل ممبرین یا د پلازما ممبرین په منځ کې کوم ریجن او په کوم ځای کې چې سیلولر ارګینیلیز موجود دي. په سایټوپلازم کې پکې موجود دي ګالجی باډیز. نو سایټوپلازم په خپل په ډیټیل سره ډسکس کوو چې سایټوپلازم کمپوزیشن څه دی، سایټوپلازم چې کوم دی ټایپ څه دي، په دې کې موومنټ چې کوم دی هغه څنګه کیږي. په دې کې پکې موجود دي ګالجی باډیز به هم په ډیټیل سره ډسکس کوو. سیلولر ارګینیلی. اوس په پریویس لیکچر کې مونږه بیکټیریل سیل ډسکس کړو. نو بیکټیریل سیل کې ګالجی باډیز نه و. د دې مطلب دا شو چې پروکاریوټیک سیل سره هغه کې سیلولر ارګینیلیز ابسنٹ دي. د سیلولر ارګینیلیز چې دا موجود دي صرف په یوکاریوټیک سیل کې او په یوکاریوټیک سیل کې دا مونږ چې اوس کوم ډسکس کوو دا د ټیپیکل انیمل سیل. د دې نه علاوه په دې کې یو بل ارګینیلی ډبل ممبرین باونډډ ارګینیلی بل موجود ته هغه ته وایي مایټوکانډریا. کوم ته چې یو پاور هاوس اف د سیل مایټوکانډریا هم په ډیټیل ډسکس کوو. نیکسٹ په دې کې موجود دی سنټروسوم او سنټریول. اوس دلته کې دا تنده چې کوم سلندریکل سټرکچر ښکاري دا سلندریکل شیپ سټرکچر چې دی ته وایي سنټریول. اوس چې کله د دې سنټریول نه یو ممبرین چاپیره شي نو دیس کمپلیټ سټرکچر از کالډ سنټروسوم. فرق څه دی؟ د سلندریکل سټرکچر کوم چې دا سټرکچر ښکاري this one and this one is called centriole او د دې نه چې کله دا ممبرین چاپیره شوی دی this complete structure is called centrosome. د دې سره سره په دې کې موجود دی ویکیول او ویکیول چې دا په انیمل سیل کې ملټیپلی. په انیمل سیل کې به دا سمالي او سمال ان سایز اینڈ لارج نمبر چې کوم دی هغه بر دی سی وای او سایز چې هغه بر دی سمال. د دې سره سره بل په دې کې موجود دی سایټوسکیلیټن. نو په سایټوسکیلیټن کې به ډسکس کوو مایکروټیبیولز، مایکروفیلامنټس اینڈ انټرمیډیټ فیلامنټس. دا درې سټرکچر چې کوم دي دا موږ په سایټوسکیلیټن کې ډسکس کوو. د دې سره سره بل پکې موجود دی رایبوزوم. په بیکټیریل سیل کې چې رایبوزوم په سکیټرډ فارم کې دلته کې دا کوم سټرکچر چې دی انیمل سیل په دې کې رایبوزوم په دوه فارم کې یا به په سایټوپلازم کې په سکیټرډ فارم کې او یا د رایبوزوم چې کوم دی دا اټیچ دی انډوپلازمیک ریټیکولم سره. نو په دوه فارم کې رایبوزوم موجودي په انیمل سیل کې یا په یوکاریوټیک سیل کې او سایز بر دی سي په بیکټیریل سیل کې موږ ویلو چې هغه 70s او دلته کې دا چې کوم دی دا دی 80s په سایز کې به فرق وي. د دې سره د دې نیوکلیر ممبرین نه چې کوم دا فلیټنډ سیک لایک سټرکچر اوریجینیټ شوی دی د ټیوب چې کوم موجود دی دې سټرکچر ته وایي انډوپلازمیک ریټیکولم. نو انډوپلازمیک ریټیکولم یو دې سایت ته دا سټرکچر موجود دی او بل سټرکچر چې کوم دی هغه دا موجود دی. که په دې سټرکچر تاسو وګورئ نو دا ګرینیولز ښکاري ګرین ډاټ. دا ګرین ډاټ چې کوم دی دا دی رایبوزوم او چې کله رایبوزوم موجودي په دې باندې نو دې ته بیا موږ یو رف انډوپلازمیک ریټیکولم RER او چې کله په دې باندې رایبوزوم نه موجود نو بیا دې ته موږ ACR مین سموث انډوپلازمیک ریټیکولم. د دې سره سره بل په دې کې دا کوم په سنټر کې چې کوم مین سټرکچر موجود دی کوم ته چې ویل شي برین اف د سیل. نو برین اف د سیل چې دی هغه دی نیوکلیس. د نیوکلیس نه سراوندډ دا ممبرین چې کوم دي دې ته وایي نیوکلیر ممبرین. د دې په منځ کې چې دا کوم سپیس ښکاري دا کوم اوپننګ چې موجود دي دغه اوپننګ ته وایي نیوکلیر پور. بیا دا دنده چې کوم ریجن دی دیس کمپلیټ ریجن از کالډ نیوکلیوپلازم. دا کوم دنده چې ریجن موجود دی په دې نیوکلیس کې مینز د سایټوپلازم اف نیوکلیس از کالډ نیوکلیوپلازم.
د دې سره سره په دې کې پکې موجود دي د تھریډ لایک سټرکچر، او دغه تھریډ لایک سټرکچر ته وي کروماټین میټیریل، او دغه کروماټین میټیریل چې کنډنس کیږي جوړي کروموزوم مینز دا چې هیریډیټي میټیریل په ډیټیل باندې ودام ډیسکس کوي ان شاء الله. د دې سره په دې کې د ډارک سټین باډي ښکاري، او دغه ډارک سټین باډي چې کوم دا دي ته وي نیوکلیولس. نو دا دی یو ټیپیکل انیمل سیل سټرکچر، او دغه ټیپیکل انیمل سیل سټرکچر چې دی د ایچ اینڈ ایوری کمپوننٹ مینز ایچ اینڈ ایوری سټرکچر فرام پلازما ممبرین ټو دیس نیوکلیس دا څومره چې دي نو دا به په ډیټیل سره په دغه سیریز اف ویډیوز لیکچر کې ډسکس کوو. تھینک یو.